حافظ ریاض باندې الله وکړي شلو حافظ د پاک قرآن شلو حافظ د پاک قرآن حافظ ریاض باندې الله وکړي احسان او شلو حافظ د پاک قرآن شلو حافظ د پاک قرآن وای حافظ ریاض باندې الله شلو حافظ د پاک قرآن او شلو حافظ د پاک قرآن وای حافظ ریاض باندې الله وکړو احسان وای شلو حافظ د پاک قرآن شلو حافظ د پاک قرآن پاک الله ورکړلو عزت دا حافظ لوی د فضیلت پاک الله ورکړلو عزت او د حافظ لوی د فضیلت او د حافظ لوی د فضیلت پکور وریگی رحمت لک بارانا شلو حافظ د پاک قرآن شلو حافظ د پاک قرآن وی حافظ ریاض باندې الله وکړو احسان شلو حافظ د پاک قرآن شلو حافظ د پاک قرآن یا پلار ناصر خان ډیر خوشحال دی محمد سلمان باندې ډیر ګران دی ناصر خان ډیر خوشحال دی محمد سلمان ته ډیر زیات ګران دی پجامو کې نن پجامو کې نن پجامو کې نزایږي ډېرو خانو او شلو حافظ د پاک قرآن شلو حافظ د پاک قرآن وای حافظ ریاض باندې الله وکړو احسان شلو حافظ د پاک قرآن شلو حافظ د پاک قرآن محمد یان پر خوشحالیږي کنا کلم الله پر ډېر نازیږي محمد آیان پر خوشحالیږي او کلیم الله پر نازیږي وای کلیم الله پر نازیږي ورته سپیشل مبارک د ګولانا شلو حافظ د پاک قرآن شلو حافظ د پاک قرآن وای حافظ ریاض باندې الله وکړو احسان وای شلو حافظ د پاک قرآن او شلو حافظ د پاک قرآن او فخر یاران پر کوي ډیر په یو ځل نه خبر بشمیرا فخر یاران پر کوي ډیر په یو ځل نه خبر بشمیرا په یو ځل نه خبر بشمیرا پر خوشاله کړي دا آصف غلدي دوستانو شلو حافظ د پاک قرآن
باندې الله وکړو احسان وشلو حافظ د قرآن وشلو حافظ د قرآن گلاب بدر ته یاد کړم محمد اعزاز بدر ته یاد کړم گلاب بدر ته یاد کړم محمد اعزاز بدر تستایم محمد اعزاز بدر تستایم او عبدالباسطه عبدالباسط ورته جوړ کړ ډېر ګلانو وشلو حافظ د قرآن او شلو حافظ د قرآن وای حافظ ریاض باندې الله وکړو احسان وشلو حافظ د قرآن او شلو حافظ د قرآن او ما مدنی او سو اشعار جوړ کړ په مینا مزیدار مدنی او سو اشعار جوړ کړ په مینا مزیدار جوړ کړ په مینا مزیدار مدام صفت با مدام صفت با مدام صفت بکرم د داسې کل زوانا شلو حافظ د قرآن وشلو حافظ د قرآن حافظ ریاض باندې الله وکړو احسان وشلو حافظ د قرآن وشلو حافظ د قرآن وشلو حافظ د قرآن دا ښکلی نظم په اواز د قاری محمد آصف احمد آل مدنی او عبدالصمد فیدا فرمش کون کی رونه دی محمد سلمان محمد ایان کریم الله محمد اعزاز سعودی عرب نا سپیشل فرمش کړی دی حافظ عبدالباسط او قاری منصور یوسف عبدالصمد آفشاخ نمبر 6 کلام دی دا ډیر ګران او محترم جناب آصف احمد آل مدنی